الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وہ زمانے میں معزز تھی حامل قرآن ہو کر اور ہم خوار ہوئی تارک قرآن ہو کر درود شریف اللهم صل زمان قاری محمد موسیٰ سے منتدى كما الخابات جرابو او يقينا زخو حديثان أهل نكر بيري طريقة ورحبر شريعة ولي كامل الله دي ونجد صفات الله بمكرا ولي وتعدل وشت الخابات دي لازم كم أساتذة جدي كم مشران جدي دعبو سردار الفاظ شاید شان دی او حقیقت کې ابو دی زه خو بس د دې لارې او ادنا ورته کې طالب علم یم بس الله پاک په دې لارې کې د دې وخت کول راورسول راټینګ کړو مخکې به تاسو دعا کوم دعا کو چې اخره خاتمه هم په دې کې وشي زما عزتمندو نو دې ماشومان چې دې وطن او شپږتنو ختم وکړو په ناظره باندې ټول ناول حضرت دوی ته د دوی والدینو ته د دوی استاد محترم ته چې دینو مبارکبادي ورکوم چې الله تعالی دې ته دا مبارک وکړي اوس دا ختمه چې دې ماشومان وکړو اول دې ماشومان ته به د دې والدینو ته مسلپرستو ته چې دا امانت په خپل زړه کې په خپل سینه کې ورته سي محفوظ وساتي تر اخره پورې لکه قرآن شریف چې سړی ختمي کنه مې د جنت والناس وایي نو طریقه دا د حدیث شریف کې راځي وایي په کار د چې بیا د سر شروع کې هم المفلحون پورې وایي چې دا قرآن شریف ما ختم کو خدای چې ختم نه دی دا به زه بیا هم شروع کوم بیا به هم ختم کوم بیا به هم ختم کوم بیا به هم ختم کوم لکه د مرګ پورې څنګه زما زمين د قرآن شریف چې دی کنه دا یو داسې عجیب کلام دی کنه دا د پرېښودو شی دا اوس هم تاسو په دې مجلس کې ولې داسې خوشحاله یو قاري واجباني صاحب چې دی ورو ته ختم کوو په یو ډېر ښکلي انداز باندې یقین په خدای وکړي ما وایي سبا جنت کې ناسي د دې قرآن شریف یو اثر لري دا د دې یو برکت دی حدیث ما سره مطلوب لوستو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تبرک بالقرآن فإنه كلام الله الله تعالی په کلام سره چې دې برکت حاصل کړي په قرآن سره برکت حاصل کړي ځکه دا د الله کلام دی کلام معنا د خپل الفاظ او وینا د الله او آیات چې ما تاسو مخکې لوستلو دي الله تبارک وتعالى فرمایي چې قل اے پیغمبر ته خلکو ته وایي چې بفضل الله وبرحمته دا الله په فضل باندې دا په رحمت باندې وایي چې د فضل نه مراد چې هغه ایمان او دا رحمت نه مراد د قرآن شریف دی فبذلك فليفرحوا بدي مفسدون الجزان بشالك هو خير مما يجمعون دا غوړي د هر غسنه چې داخله کې جمع کې د دنیا او د مافیه نه غوړي ولیکن ډېر دنیا شي کنه د دنیا دلته پاتې خدا قرآن شریف د سوي سره چې څنګه دلته د شي قبر کې سره چې محشر کې
د سره په تله د میزان کې په جنت کې به یې ورسره زما عزتمندو همدغه وجه ده چې دا قرآن شریف دومره زیات خوږ دی که نه دا په دې کې یعنې دا صحابه کرامو ویلی دی دا چې دی دغه شانتې بیا تابعینو چې دی ویلی دی هغه تبع تابعین ویلی دی په دې کې داسې یو مزه ده که نه حدیث شریف کې واقعا راځي چې لکه نبي علیه الصلاة والسلام په یو سفر باندې و نو شپه راغله هغوی یو ځای کې پړاو وګرځول او دوه تنې چې دی څوکیداري دپاره مقرر کړل چې تاسو به یخ کې او دښمن باندې به نظر ساتي چې څه چې ګودی و دښمن څه نقصان ورته رسېږي دې دواړو ملګرو مشوره وکړه چې داسې کار به وکړو چې څه به دوه تنه یخ ناست وي خو دا یو تن به ارام وکړي او دا بل تن به یخ وي بیا چې دا بل تن ارام وکړي چې دا بل تن به ارام وکړي دا بل تن به څوکۍ به کوي بیا وایي ډېره ښه ده یو تن ویده شوی دی دا بل تن چې دی څوکۍ ته ناست دی وایي دا سوچ وکړو چې سمه هسې ناست یم خو راشي په مانځه باندې ودرېږم جو دې موقع نه به فایده واخلم او په دې کې نفل به وکړو بس دی چې په نفلو باندې ولاړ دی اوس په دې کې دښمن راغلی دښمن دی لیدلی دی چې یاره دا خو زموږ دښمنان دلته دي دا هغه ځای نه ورته اوس تیر برابر کړی دی غشي ګزاري کړی دی او دا اوس سورة کهف تلاوت شروع کړه اوس ظاهره خبره ده چې د تیر ګزار په سړي باندې کول که دا موږ یو فورا سلام ګرځولی هغه سلام نه ګرځو هلته یې سورة کهف شروع کړی دی او هغه پوهېدل چې زه الله څه وایي که په دې کلام کې څه وایي هغې ولې دونه مزه ورکړې ده